په مړۍ ویشتو به یې راغو ستا مخامخ دا د مرۍ په دې ځای باندې وویشتو زه ته ولم هغه ورته ویل مولا पिस्टल पर फायर 2 राउंड लगे हैं हालिद को वो ऑन द स्पॉट वो मर गए اور کې ترګان او ماماګان غونډې شتي وو او دلته راتښتېدلی واو नम खूनी दी और 40 घंटे जान से तमाशा गर्जी। इसका जो है ना इसने अपने भाई को भी उधर मारा हुआ है, अपना भतीजा भी मारा हुआ है इसने। द पाकिस्तान द सड़ी बच्चे ने दे पाकिस्तान दा दे ना होते चाले का तो पखपल सब्जी खरसा वगाना पैसे वगैरह स्नेचर है पकड़े जाते पीछे रिकॉर्ड देखते सारे अफगानी वाड़ो वाड़ द्री बची थी पाती शू माशूमान जामन द्वे जीने कही दी बाबा खातिर वनीसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एहसन अवान। नाजरीन, ये अदम बर्दाश्त नहीं तो और क्या है कि एक अफगान महाजिर ने महज खालिद नाम पर तकरार के बाद पाकिस्तानी शहरी को उनके मासूम बच्चों के सामने ही भून डाला। यह वाक़या कैसे रुनुमा हुआ, अफगान महाजिर कौन है, इतने एक्सट्रीम तक बात क्यों गई, कत्ल के बाद हुआ क्या, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। हम वर्षा से भी बात करेंगे और पुलिस ऑफिशियल का मौक़िफ़ भी लेंगे। हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मकतूल खालिद के भाई मौजूद है। आइन से बात करते हैं। मुस्ताफ़ सुनम दे मीरा आलम जी से खबर शुरू जी सर दादा से खबर हुआ चे मंगा दारोर पर मंडी की कार कई द तली सब्जी मंडी की द तली कार कई और आगा दलता द डेर वक्त न दे بیا دغه بل کس چې کم دی نو د سره څه باس ماس په شوی مخکې شوی یا وروسته که نه خو په دغه موقع باندې د ډېرې غلطې خبرې کولې حکومت پسې کولې او ده ته یې ویلې چې دواړو طالبانو چې خالد نومونه دي ستا د ورور نوم هم خالد و ورور نوم چې دی هم خالد دی د ملزم هم خالد نوم دی نو هغه په موجودګۍ کې چې زه د ما ته رنګ وکړو دې څه باس کړی و ما ته یې رنګ وکړو چې وروره راشه دې سړي سره تمانچه ده او دا سړی خو مخکې نه خوني دی او زه ته یېرېږم راشه رامنډه که هسې نه چې څه ګزار دې ونشي ما سره موجوده څه شته نه دی چې زه لاړم سره او موقع ته رسېدم نو دې ظالم دې بل غږ ورکړو دی موجوده بل کس چې د هر څه دی ویل ویوله ویل اوس د نه خلاص نشي ګانه نو زه خو جې دې دپاره ورغلی وم چې یاره زما رور دی او دا بل ملګری دی دې دواړو خپل منځ کې اصلاح راولمه خو دې بل چې غږ ورکړو ویل ولې نو په ویشتو ټایم کې نو لاول یې زما دا رور په دې خپو وویشتو بیا دوباره په دې بله خپه ولګېده چې په سم لاس سره د بیا په دا د مرۍ په دې ځای باندې وویشتو دغه منډۍ کې جی او بله مطالبه زه دا کوم د حکومت نه چې دلته په منډۍ کې خپل سکورټي هر یو شی موجود ولاړ په موقع لکه مونږ ګورو پولیس چوکۍ شته پکې پولیس چوکۍ موجوده ده د 4-5 کالو نه د ډېر وخت نه ده دې سونی مقرر کړې ده او بله خبره پکې دا ده چې دی په موقع ولاړه او سړی ښه ښایسته لاړی په موقع باندې ووتو نه منډه والي د خلکو ویلې نه ښه کړي دي او نه بد کړي دي نو تاسو خو هغه چونکې سړی خو لګونی صحیح که نه د دې منډۍ صرف یو لاره ده انټري ایگزیکټ یو ده لارې د ګیټ یوه ده او سوړې 1500 پرېښي دي په هره سوړه وتی شي هر ځای کې سړي ټک مات کړی دی او وتی شي لکه دا محفوظ نه ده دی پکې ناستې دي چې موږ محفوظۍ ته ناستې چې د دې عوام خدمت کوو د دې عوام به دا کوو نه خدمت مزمت نشته خبر هم زموږ نه دی که موږ څوک ولي که موږ هر څه کوي او بله زموږ دغه مطالبه ده د حکومته چې د اوسه پورې زموږ هېڅ قسمه څه کاروایي ونه شوله افغانۍ دی او دلته ګرځي ښه سرې سترګې ګرځي د ټیمه زموږ نه دلته خبرونه وړي هلته وله رسي دا ملزم چې کوم دی دا افغانۍ دی دا افغانۍ دی او 24 ګنټې مخکې نه هم خوني دي او 40 ګنټې ځان څه تمانچه ګرځوي
पुलिस ورته سره یې سموته نو دا د پولیس په منډي کې ګرځي خسریام په بڑے والی بس دا هیڅ خبر ابل او زمارو رومیشتم دا واقعیا وشو او دا غي باوجود متحقق ونکو زمون پولیس سره خبره وخت شي وکړه چې د اف آی آر کېدو هغه ویل چې یو خالد مقتول چې کوم نستا رور بل ملزم هم خالد دی خالد په خالد څخه خبره راغله او خالد نو من کس فلان د سی وی څه خبره شته هیڅ خبر هم نه و ناغه ما خوا کار کوي او دیم کوي په خالد باندې لکه خالد باندې دغه خبره هیڅ خبره سم مثلا نو حکومتي پسې خبرې کنځلې کوي رد بد به ویلو زمونږ حکومت زمونږ سرکار پسې کنځل رد بد چې ردا د پاکستان د سړی بچی نه دی پاکستان دا دی نو ته چې لکه ته خپل سبزي خرڅه وکنه ستاده د سره سویمه ده زما د حکومت سره د سویمه ده لکه ماجر دلته اوسېږم او بیا مونږ پسې خبرې الټا مونږ پسې بې حرمتي کوي زمونږ مل پسې دا څومره بې حرمتي نه کوي یوازې دا نه د دې نورې څومره وکړي خو بس زمونږ حکومت دلچسپي نه لري سر دا راته خالد بچ کوم سارور والله دی وبخي څومره مودونل ته سبزي منډي کې به یره دلته لاول د کېږي دا اتنه کاله به کېږي سر او بچیشته واړه درې بچی تی پاتې شو ماشومان زامن دوی جنکۍ دي او دغه تور سره مونږ ته پاتې شو اخیری خبره سره دا کړې و چې راشه د کسر تمانچه دا او مولی او جی اخیری دغه سو خبرې په موبایل ما سره وکړې ویل راشه سړی کنځل کوي ملک پسې کوي ما پسې کوي او د سړي ز تمانچه دا ز تیریږم را منډه کا ازما رسیدو موجودګۍ کې د بل غږ ورکو ویل ول ظالم ویل دنه بچ نشو په دې زینو وشتو چې زما پړه کې ترس تا لیدلې وې چې ته به استاد اړه به مو سوې چې خدای پاک ان چوي خورم نو بس دغه شیز دی سو خلګي بیا رورسه اخیری خبرې د سره وکړي هاي دار سنو وستو بس ویل بچیا ویل چغنه مو وستو هر سنه وستو بس په ما باندې چکر را لیست کېناست بیا مې ورسید هغه ته مالو چتاوه بس دومره ځان کې دغه را پیدا کو دی لار خو وته کن دومره شو ما سره خو سونه کنه چې ما سره کړی نو وسلې او د تش لاسي سم نه کېږي سره د کچې تش لاسي او کوته کې منډي دا خو ډیر زیات خلک دلته نو چام لاسوانن چولو چې د ملزمونی سو الله د رضا د پنځه لکه کسان موجوده او سره د حکومت د دې چوکۍ خپل خلک چې ادمونه ویل چې کوم مسلمان ډزو کو او یې غراب کو هیڅ مسله نه بس هغه ډز وکړه آرام سره دومره به حصہ خلک شو مونږه بس مونږ هم دغه پاتې شو موږ مخامخ کس مړی تر ډزې کوي او غیر ملکی دی کنه لکه افغاني دی ماجر دی راشي بس سر خالي ورته ګورو مونږ په دې ملک د سپراتی د خپل خلک لکه بس مړ یو نوکران او دي داسې دي لکه بریتاوي بدمعشان زمونږ به دغه طبیعي د خم کو ور سره موجوده وزرار شي کو خی اخلاص سره کو مونږ وای دا دغه دي چې مونږ ته سبا دي مخ روان لري زمونږ رونه دي نه نستونی ماران دي اخیری کې دغه خبره ده چې بس زما د خپل ډي پی او سیم نم دا مطالبه ده چې سر زمونږ د سوشي او سی چو سیم نم ده او د ټولو نه ده او چې زمونږ دغه مطالبه ده مونږ ډېر بې وسه او بې دسه خلک یې مونږ کمزوري خلک یې مونږ هېڅ هم نشو کولی ده چې او دغه خو داسې خلک دي چې په باډر بیا رانه واړی بس مونږ بیا خو نه شو تلي مونږ به بیا څه وکړو هغه اړه خو د هغې خپل حکومت دی ته ورشه یو خبره وکړه جبه دنه کټ کوي یو غیر قانوني کار وکړته نو هغې خپله سزا درکړي زموږ ملک دلته چې څه کوي او دلته چې دي څه کوي بس د هغې خپله مرضي ده یہ ملزم جو ہے نا یہ افغانی ہے جس کے پاس نہ شناختی کارڈ ہے نہ کوئی چیز ہے اور وہ ادھر آتا ہے اور ادھر بندے کو مار کے چلا جاتا ہے اور کوئی پرآسان حال نہیں ہے اس کا جو ہے نا اس نے اپنے بھائی کو بھی ادھر مارا ہوا ہے اپنا بھتیجا بھی مارا ہوا ہے اس نے یہ اتنے تک گرا ہوا بندہ ہے کہ اس نے خود اپنے بھائی کو مارا ہوا ہے پنجاب نے تو سارے افغانی نکال دیے اب بات آ گئی ہے کے پی کے میں ادھر جو منڈی ہے نا آپ اس طرف جائے نا منڈی میں آپ کو 1000 میں سے 10 بندہ پاکستانی ملے گا باقی 900 بندہ جو ہے نا 980 بندہ جو ہے نا وہ افغانی ہے سارے ادھر آ کے جمع ہو گئے تو میرے وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ اس بندوں کا ہم نے کیا کرنا ہے سارے جو ہے نا شر و فساد کی جڑ ہے یہ جتنا جلدی ہو سکے نا ان کو پار کروائے گی کیونکہ ادھر جا بھی جو ہوتے ہیں نا جو پیسے وغیرہ سنیچر ہے پکڑے جاتے پیچھے ریکارڈ دیکھتے سارے افغانی دہشت گردی ہاں دہشت گردی ہوتی ہے حملہ ہوتا ہے پیچھے ریکارڈ چیک کرتے پیچھے سے افغانی نکل آتے ابھی ادھر ہمارا یہ جو چچا قتل ہو گیا ہے پیچھے ریکارڈ چیک کیا پیچھے سے افغانی نکل آئے تو سارے شر و فساد کی جڑ جو ہے نا یہ افغانی ہے ان کے خلاف بھرپور آپریشن ان کے خلاف بھرپور آپریشن ہونا چاہیے دوسرا بات یہ ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے
कि ये कैसे इस तरह खुलेआम इस तरह इतने बड़ी मंडी में, मंडी के अंदर पुलिस चौकी मौजूद है, पुलिस अपनी मौजूद है इधर मंडी की, और ये बंदा महीने 2 महीने से पिस्टल अपने जो है ना लेके आ रहा है और जा रहा है, और कोई पुरासान हाल नहीं है। अल्लाह करे आपको इंसाफ मिले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे वज़ीर आला से भी गुजारिश है कि खुदारा वज़ीर आला साहब कुछ करें इन अफ़गानियों का, इनको इधर से जो है ना चलता करवाए, क्योंकि इधर सारी बदअमनी, सारी जो है ना दहशतगर्दी की जड़ यही है। सर यो गुजारिश से तकोम ما سره موجودګۍ کې دا رور زوی لکه وراره میرا سره ورکوټه دا ماشوم دی د پاغه مکمن سره و کله پلار ولې چې پلار چې وم لګیدو د پلار دغه سره بورې ډکوله دوه ته بورې نیولې و او هغه پکې پیاز شول او په دغه تاسو نوم دی ابوبکر ته وی هغه ټیم چې څو وخت بابا د لیشتو نو تا بچکولو نه هغه تختیدو سیویل ستا بابا ته سیویل ویسه ته علما هغه ورته ویل مولا ماما ورته ویل ویسه ته مانچه راولم سپاړوګه هغه نه هغه راځي په مړی ویشتو به راغو ستا مهامخ بیا هغه نه پسو شو بیا پروسان امراړي کسان ولاړو ماما مې کاڼه ماما ورته ویل وایي کسان 200 کسان وایي کس ونیسي هغې نن ودښتېدو بابا درته یادېږي ته به ورسره مزدورۍ له تلې سکول نه وې نه روزانه به تلې ورسره هلته به دې څه کول بوجۍ مې ورته نیوله دا کس ډېر ظالم نه و چې ستا بابا یې ووژلی ولې نه لاهور کې ترګان او ماماګان غونډې شتي وو او دلته راتښتېدلی واو بوزه صحیح ته یم چې زما د بابا قاتل ونیسه موږ چې انصاف وشو जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ DSP चमकनी सर्कल इशफाक खान मौजूद है। इनसे बात करना। इशफाक भाई बहुत शुक्रिया। कत्ल हुआ, मामूली तकरार थी, हम नाम ने हम नाम को कत्ल किया, क्या हुआ था ये? 30 नवंबर का क्या है पंदू सब्ज़ी मंडी का ज़ुबानी तकरार हुई थी। ये सब्ज़ी फरोश थी दोनों, और पिस्टल पर फायर 2 राउंड लगे हैं। हालिद को वो ऑन द स्पॉट वो मर गया है। बताया तो ये जा रहा है कि मामूली तकरार थी, वजह क्या थी मामूली तकरार की? नाम पर जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आई है हमारे, वो नाम पर थी कि हालिद नाम आपने क्यों रखा था, मुलजिम का भी हालिद नाम था। हमारी वर्षा से बात हो रही थी, वो काफ़ी पुलिस से काफ़ी गिलामन है वो इस वजह से कि जो मुलजिम है वो अफगान महाजिर है और वो आया और उसने एक पाकिस्तानी शहरी को कत्ल किया। अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर रेड्स किया भी, और उसके जो आइडेंटिटी कार्ड है, उसके पासपोर्ट है, इवन इसकी मोबाइल पुलिस ने कब्जे में ली है। जितने एसोसिएट है पुलिस उसके पीछे है। 2-3 सस्पेक्ट पुलिस ने पकड़े हुए हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको पॉजिटिव बात मिलेगी। शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, ये कत्ल महज कत्ल नहीं बल्कि ये कत्ल हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त की अक्कासी करता है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे और देखते रहिए जुर्म दास्तान।